کوي. نور حیوانات هم په شعور سره ادراک د اشیاو کوي. دی په لوږه پوهېږي، په تنده پوهېږي، په خوشحالۍ پوهېږي، په غم پوهېږي، په غصه پوهېږي او د هغې اظهار په مختلفو طریقو کوي. یا به وژاړي، یا به داسې حرکت وکړي چې هغې سره مور پلار ده طرف ته متوجه شي. بیا چې دی لږ لوی شي او امتیاز د اشیاو کولی شي، نو بیا دا ادراک د اشیاو په حواس خمسو سره کوي. چې په سترګو څه ویني هغه پېژني، چې په غوږو څه اوري هغه پېژني، چې په پوزه څه بویي هغه پېژني، چې په ژبه څه څکي هغه پېژني، چې په جسم یې څه شی ولګي په هغې باندې ادراک کوي. په دې کې هم انسان له نورو حیواناتو نه ممتاز نه ده. په حواس خمسو سره ادراک نور حیوانات هم کوي. هغې نه بله درجه چې دی بالغ شي، نو بیا الله ولا قوت د عقل ورکړی دی. عقل ډېر لوی نعمت ده او د علم یو لوی ذریعه ده. او په عقل سره انسان له تمام حیواناتو نه ممتاز ده. خو ورسره الله رب العزت له عقل سره سره په ژبه کې قوت ګویایي هم ورکړې ده. نو د عقل په قوت باندې دی د بل په خبره ځان پوهېږي او د قوت ګویایي په ذریعې باندې دی بل پوهېږي. نو یو ذریعه د تعلم ده او بل ذریعه د تعلیم ده. او ظاهره خبره ده چې زه ستا خبره اورم او ځان پرې پوه یم او بیا زه خپلې خبرې باندې بل پوه یم. نو دا قوت خو الله رب العزت انسان ته ورکړی ده. دا خو تخلیق دی الله رب العزت ده. نو ظاهره خبره ده چې الله تعالی به د دې نه اول مقصود دغه وي چې د خدای په خبره ځان پوه کړي، په وحي باندې ځان پوه کړي. او بیا چې دا علم زده کړي چې بیا یې بل ته ورسوي، نو هغې دپاره قوت ګویایي ده. نو د الله رب العزت د انسانیت نه اوله تقاضا ده چې په وحي باندې ځان پوه کړه او د انسانانو په صف کې خپل برګزیده شخصیتونه هغه نبوت او رسالت دپاره غوره کړل چې په هغو به وحي راتله، د الله تعالی علوم به راتلل، الله نه طرف نه به تعلیمات او احکامات راتلل، انبیاء به هغه حاصلول او بیا به امت ته سپارل. نو تاسو هغه خوشقسمته خلک یې چې په داسې ادارو کې ناست یې چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خبرو ځان پوهوئ. حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله به مونږ ته سبق کې دا خبره ښودله
چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. الله تعالی دې تر تازه ساتي هغه کس چې زما خبره یې واورېدله بیا یې یاد کړله بیا یې چې څنګه یې اورېدلې وه هغسې یې بل ته ورسوله. نو وایي دغه تر تازګي دا مطلقاً ده. طالب سړی په ظاهر هم تر و تازه ښکاري او روح هم تر و تازه وي. او دغه تر و تازګي نه مراد دنیوي تر و تازګي هم ده او برزخي تر و تازګي هم ده او اخروي تر و تازګي هم ده. الله رب العزت دې موږ د هغه زمرې نه وګرځوي. او بیا د کتاب الوحی اولنی حدیث چې حضرت عمر خطاب رضی الله تعالی عنہ روایت کړی ده انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها. چې د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې ده. او هر سړی ته به د خپل نیت مطابق بدل ملاوي. نو که هجرت الله او د الله پیغمبر دپاره وکړه د هغه په پیروي کې وکړه نو په هغې زمرې کې به ښکرلی کېږي. او که دنیا ګټلو ولاړه بیا به د هغې دپاره ښکرلی کېږي. که ښځې پسې لاړه بیا به په هغې زمرې کې ښکرلی کېږي. اوس دلته انما الاعمال بالنیات چې د اعمالو دارومدار په نیت باندې ده. او په آخر کې درته وویل چې ونضع الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بني آدم وقولهم یوزن. نو د اعمال به تللی کېږي د نیتونو په اعتبار سره چې څومره د نیت په اخلاص ډک و هغومره به ټول هم زیات وي. چې څومره د نیت کمزوری و هغومره به ټول هم کمزوری. نو دا ټول کتاب دا د ژوند اعمالنامه ده. په دغه طریقې به ژوند تېروي او بیا به د په آخرت کې حساب کتاب وي. دنیا په دې کې عمل شته ولا حساب او په آخرت کې حساب شته ولا عمل. نو الله رب العالمین دې موږ ته حساب آسان کړي. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة او اکدبهم تلد انصاف پر ورځ د قیامت. موازین جمع د میزان ده لکه مواعید جمع د میعاد ده. یا موازین جمع د موزون ده لکه مشاهیر جمع د مشهور ده. ونضع الموازين القسط. القسط صفت د موازین ده.
نو موږ خو په کتابونو کې دا لوستي وو چې صفت او موصوف کې مطابقت وي. که موصوف مفرد وي نو صفت به هم مفرد وي، او که موصوف تسنیه وي نو صفت به هم تسنیه وي، او که موصوف جمع وي نو صفت به هم جمع وي. دلته موصوف جمع ده او صفت مفرد ده. نو یا خو به مونږ دلته قسط دپاره مضاف مقدر کړو، ونضع الموازین ذوات القسط، او یا به دا ووایو چې قسط مصدر ده او په مصدر کې مفرد او تسنیه او جمع علی سویه وي. میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط. لیوم القیامه، پر ورځ د قیامت. نو یا خو به داسې وایي چې ونضع الموازین القسط یوم القیامه، لام به زاید شي، یا به دا لام په معنا د فی سره شي، ونضع الموازین القسط فی یوم القیامه، یا به دا لام تعلیل دپاره شي، ونضع الموازین القسط لحساب یوم القیامه، یا به دا لام توقیت دپاره شي، ونضع الموازین القسط لوقت یوم القیامه. وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، او اعمال د بني آدم او قول د ده به تللی کېږي. په بعض نور روایتونو کې وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن، نو چې دواړه جمع راغلی نو په تعویل د جماعتون سره به توزن راځي، او دلته یوزن ده ولې چې نسبت اقرب ته ده، او اقرب قول ده او هغه مفرد د مذکر ده. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، اعمال و اقوال به تللی کېږي. اصل کې امام صاحب چې کوم ترتیب ورکړی ده، امام عسقلاني په دې هدف پورې وایي چې کتاب الوحی ټول په منظره د مقدمه سره ده، او اصل ابتدا د کتاب الایمان نه ده، او بیا یې ابتدا هم عقایدو نه وکړله او منتها هم عقاید دي. خو په کتاب الایمان کې چې څومره احادیث راغلي دي هغو ایجابي اړخ هغه مد نظر ده چې تا کې به دا خبره وي نو دا به ایمان وي، دا به درکې وي دا به ایمان وي، دا به درکې وي دا به د ایمان علامت وي. او په آخر کې په کتاب التوحید کې هلته سلبي صورت ده چې که دا خبره کې راغی دا به نفي د ایمان کوي، دا به نفي د ایمان کوي، دا به نفي د ایمان کوي. نو دلته هم اصل رد په معتزله باندې ده، ولې چې معتزله وایي چې اعمال او اقوال اعراض دي، والاعراض لا توزن. حالانکه د قرآن په صریحو آیاتونو کې د اعمالو تللو ذکر شته. یا خو به تعویل دا کو چې اعمال به اجساد وګرځي، نو بیا اعتراض رفع شو. یا به صحائف تللی کېږي،
یا به جوارح د اعمالو تړلی کېږي او په دریو واړو باندې روایات دلالت کوي خو نن په جدید زمانه کې په بدیهي توګه باندې د معتزله او دغه فکر او دغه رای دا رد ده بلکې د عقل نه هم خلاف دی ډېر کمعقل خلک ته دا نن تبه تللی کېږي نو تبه عرض نه ده رفتار تللی کېږي نو دا عرض نه ده وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية امام البخاري دا عادت تا چې په ترجمه الباب کې کوم لفظ راوړي او هغې سره په ماده کې چېرته په قرآن کې یو بل لفظ هم شریک وي نو د هغې ذکر هم نو القسطاس العدل بالرومية قسطاس په معنا د عدل سره د په رومي ژبه نو سوال دا پیدا کېږي چې
قرآن کریم خو الله رب العزت په عربي کې نازل کړی دی او په عربي کې دا کلام د فصاحت او د بلاغت په مقام اعجاز باندې فائز دی نو د اعلی مرتبه فصاحت او بلاغت هغه تقاضا خدا ده چې په قرآن کې د عجمي لفظ نه وي خو یا خدا توافق د لغتین ده چې په رومي ژبه کې به هم ورته قسطاس وایي په عربي کې به هم ورته قسطاس وایي یا یو لفظ داسې وي چې په عربي کې دومره استعمال شي چې معرب وګرځي او یا مراد دا ده چې دینه الفاظ د قرآن او نظم د قرآن مراد نه ده بلکې اسلوب د کلام مراد ده او د قرآن اسلوب عربیت اسلوب فصاحت و بلاغت په یو کلمات دون کلمه عجمیه سره نه متاثر کی صابون پښتون وایي دا صابون زموږ د جبه ټکی دا پنجابیان وایي صابون زموږ د ټکی څه وایي دا عربیان وایي صابون زموږ د جبه دا فارسیان وایي زموږ د جبه دا توافق راته ويقال القسط مصدر المقسط قسط مصدر د مقسط ده نو قسط خو ثلاثي مجرد ده او مقسط خو ثلاثي مزید فيه ده د اقساط مصدر اقساط راځي نو دا به وایي داسې چې مصدر المصدر یعنی ماده کې اتفاق دی وهو العادل ومعنى د عادل سره وي إن الله يحب المقسطين وأما القاسط فهو الجائر او قاسط بمعنى ده ظالم سره أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا او کدوار مصلاسی مجرد کی وګورو نو چې قاف فا کلمه په فتحې ده په فتحې سره وي نو به معنا ده په کسره سره وي نو بیا به په معنا د عدل سره وي په فتحې سره وي نو په معنا د جواب سره شي وبه قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن دو کلمې دي چې الله تعالی ډېر محبوب دي او کلمتان مراد کلمه نه ده کلامان دي کلمې نه مراد کلام مراد ده لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ده كلام هم كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده كلام لكن هو متكلمه كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن اجتثت في الأرض ما له من قرار هل تنو لفظ كلمة السماء السويدة وكلمة مراد وكلام مراد أو حبيبتان إلى الرحمن محبوب قائلهما إلى الرحمن الله تبارك خلق محفوظ جكم دا دو كلمة واي دا دو كلمة دا ذريات محبت دي الله رب العزت كلمتان موصوف حبيبتان إلى الرحمن صفة أول خليفتان على اللسان صفة ثاني أو ثقيلتان في الميزان صفة ثالث أو دغدوي وصفتون سرا موصوف دا خبر مقدم وغيره وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في آخر کی تسبيح أو تحميد راور كم مجلس چې په تحمید
او په تسبیح او تحمید سره تمامیږي، نو الله تعالی د دغه دوران ټول ګناهونه الله ورته معاف کړي. نو موږ خو د اتو کارونو ناصیب ورته دومره اوږد مجلس نن موږ په دغه کلمې ختمو. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. تاسو هم ووایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د مارونو حقیقت دا ده چې هغه عقل چې موږ په نازیږو او د انسانیت دپاره یو امتیازي حیثیت لري د نورو تمامو حیواناتو په مقابل کې، خو عقل بیا هم عقل ده. خارجي اثراتو متاثره کیږي، په هغې کې امکان د خطا او انحراف وي. دا داسې ده لکه یو انسان بینا انسان دید ټیک ټاک ده، ښه ویني ګوري، خو تپه تیاره ده، توره شپه ده، بجلۍ مړه شوه، اوس بینایي روغه ده، لیکن چې خارجي رڼا تا ته نه ده حاصله، نو ته اوس دید نشې کولی. نو عقل ته هم چې د وحي رهنمایي نه حاصله، نو عقل هم کله والی ګډې وډې وایي. په محبت کې دی مغلوبه شي، په غضب کې دی مغلوبه شي، په شهوت کې دی مغلوبه شي، په حرص کې دی مغلوبه شي، او بیا ورنه هغه غلطیانې وځي چې وروسته پرې سوچ کوي چې دا ما څه وکړي. نو دغې دپاره الله براه راست د وحي رهنمایي انسان ته ورکړله چې په هغې کې هېڅ قسم د خطا او انحراف امکان نشته. نن هغه د عقل دنیا چې تمام انحصار په خپل عقل باندې کړی ده، موږ د هغې نفي نه کوو. د نوي ایجاداتو، د نوې ټکنالوژي، د ساینس د هغې ترقي، دا ټوله مادي ترقي ده، او په دنیا کې به مادیات ترقي کوي، په یو ځای به نه وي ولاړ، لیکن په هغې کې به هم ګورو ورته چې دا حلال ده او دا حرام ده، دا انسانیت دپاره فایدهمند ده او دا انسانیت دپاره نقصان ده. داسې ایجادات راغلي دي چې که د ترقۍ په اعتبار سره ورته وګورئ، نو انساني عقل ارتقا باندې دلیل ګرځي، لیکن هلته حرمت ته پکې وحي وایي چې نه داسې مه کوه. نو دلته به رهنمایي تا ته وحي درکوي. دا خلک نن دغه علومو پسې شوي دي، مدرسې پسې شوي دي، دغه علومو پسې شوي دي، قرآن علوم، حدیث علوم، فقه علوم، او دا کار پیرنګي کړی دی چې زموږ علم تقسیم کړي. حالانکې دې نه مخکې خو علم تقسیم نه و، مدرسې خو تقسیم نه وې. دا دینی مدرسه او دا عصري مدرسه او دا جدید علم او دا قدیم علم او دا دینی علم او دا تقسیم چا راوړ؟ دا پیرنګیانو راوړ، او چې پاکستان جوړ شو، نو د پاکستان اسټبلیشمنٹ، د پاکستان بیوروکریسی، د پاکستان جاگیردار او صنعتکار هغه نصاب برقرار وساته چې موږ په غلامۍ کې څه فرق رانشي. نو هغه خپله غلامي پالي، له هغې ځاینۍ غلامۍ نه وتل نه غواړي، هغه وفاداري کول غواړي. لیکن زما او تا تاریخ څه ده؟ ما او تا خو دغه نظام نه بغاوت کړی ده، ما اکابرو خو د دغو نه ازادۍ لپاره قربانیانې ورکړي دي. نو اوس به هم استقامت مظاهره کوو، موږ به د خپلو اکابرو وفاداري کوو، دوی د خپلو اکابرو وفاداري کوي. یو ځل ما ته جنرال مشرف وویل
وې ته په دا تقریرونو کې وایې چې موږ د امریکې غلامي نه منو، موږ په دغه وخت کې د امریکې غلامان یو. ما دا خو زه وایم، نو یې خو ویې منه که نه چې موږ د غلامان یو که نه دي، دا غلامي ومنه، دا حقیقت ته وایي چې موږ غلامان یو. ما دا خو به زه سره ومنم چې موږ غلامان یو، خو بیا په هغې کې یو ستا تاریخ ته ستا ابا او اجداد دي، یو زما تاریخ ته زما ابا او اجداد دي. ستا تاریخ دا ده، ستا ابا او اجداد هغه دي چې دې سره یې وفاداري کړې ده، دا غلامي یې قبله کړې ده. او زما اکابر او اسلاف او زما تاریخ دا ده چې ما د غلامۍ سره جنګ کړی ده او د ازادۍ دپاره مې قربانیانې ورکړي دي. نو ستا ته خپله لاره مبارک، ما ته خپله لاره مبارک. نو چې دوی له پیرنګیانو سره وفاداري کولی شي، دوی امریکې سره وفاداري کولی شي، دوی مغرب سره وفاداري کولی شي، دوی غلامي د خپل سر تاج بولي. زه د غلامۍ خلاف جهاد د خپل سر تاج ولې نه وګورم؟ نو دې طرف ته هم فکر وکړه. یو زمانه وه غالبا د بېنظیر بوټو حکومت و، نو په ډېرې خاموشۍ سره په دا سکولونو او کالجونو کې د اسلامیات او د عربي استادانو تقررۍ باندې پابندي ولګوله. خیر دا و چې که اعلان کړو بیا خو شورغوغا جوړه شي، خو ورو ورو به دا مولیان ریټایر کېږي او دا سکولان به خالي کېږي او موږ به نور نه تیارو شي. دا سکول بچي به آینده دپاره د خدای د ذکر نه هم محروم شي. دا یو څه دوه درې ټکي چې په سکول کې وایي دا به هم بیا نه وي. نو خدای پاک خو بیا خپل پروګرامونه وي. وخت تېرېده دلته په صوبې کې زموږ حکومت راغی چې هم کتل په سکولونو او په کالجونو کې په زراو پوسټونه د عربي او د اسلامیات او د قرات خالي وو. تو په حساب پکې مولیان ورته کړل. ما تاسو څه وختل او هغه د خدای پاک څه وکړل او بیا موږ ګریډ هم اوچت کړو. ما خو د 15 ګریډ ورکړل، 16. نو الله پاک د دین خپل حفاظت په خپله کوي، خو سبب غواړي. الحمدلله چې موږ او ستاسو هغې دپاره الله پاک سبب ګرځولي او خدای باندې دغسې په ثبات سره وساتي چې الله تعالی دا تقسیم دی الله تعالی وي، موږ د الله تعالی په دغه زمره کې ساتي. خو سازشونه شته، ډېر بد سازشونه دي. اوس هم څه لږ هغه د مدرسو رجسټریشن او بینک اکاونټ دغه شیانو قانون په پاس کړ. دوی خو کوشش وکړه چې مدرسې ماتې کړي، خپل منځ کې تقسیم یې کړي، خو لکه څه فرق یې ونه کړي. وایي موږ سره 18,000 مدرسې رجسټر، 18,000. ته به ماته په مردان کې یوه مدرسه ښایي، ما سره په ډیې خان کې مدرسه نشته. شپږ لکه طالبان ښایي، نه زیات پخې دي، ما خلا 22 لکه وزیر تعلیم ته مې ویل ستا ضلعې ته به لاړ شو، په ضلع کې ماته یوه مدرسه وښیه. نو په دې خبرو باندې نه دنیا خطا کېږي، نه دغه خبرې د دین لاره نیسي، نه دا د علم لاره نیسي، نه موږ د جدید علومو مخالف یو. زموږ د مدرسو څومره طالبان دي چې په کالج کې په یونیورسټیو کې په امتحاناتو کې امتحانونه ورکوي او پوزیشن یې اخلي. د دوی څومره کسان چې راځي موږ په ځای سبق وایي. دا تقسیم دوی پیدا کړی دی. موږ خو د قرآن او د حدیث او د فقه د دغو علومو تحفظ لپاره مدرسه جوړه کړه، هغه خدای قبوله کړه چې په کوم ځای کې تاول سکول موجود ده هلته به زما مکتب هم موجود وي، هلته به زما مدرسه هم موجوده وي، هلته به زما جومات کې هم کار کېږي.
نو ان شاء الله ته مدارس حفاظت وکړو خدای کول او حالات وي زموږ اکابرو چې پاکستان جوړ شو نو په اول د سوسال اسمبلی کې قرارداد مقاصد پاس کړ دا مسوده حضرت علامه شبیر احمد عثماني سره لیکلې وه وړاندې کړه نوازالله لیاقت علي خان وزیر اعظم پاکستان او پاس شو نن هم آئین کې موجود ده بیا په آئین کې اسلامي دفعات که زموږ علما د 100 کسان په اسمبلی کې نه وای نو په آئین کې به د اسلام بنیاد هم ختم نبوت مسله وه د دغې عقیدې حفاظت لپاره متفقه ترمیم په 1974 کې راغی ټیک 50 کاله بعد زموږ په ملک کې یوه مسله شروع شوه او دلته یو سوال پیدا شو چې قادیانیان دې دوباره مسلمانان شي دا ورته هېڅوک نه وایي هر سړی وایي قادیاني ته کافر ولې وایي قادیاني ته کافر ولې وایي او دته هېڅوک نه وایي چې ته امت مسلمه ته کافر ولې وایي د ټول امت مسلمه ته کافر وایي حضرت مفتی صاحب رحمه الله فرمایل ما ته سوال وکړ چې په غلام محمد قادیاني کې څوک ایمان نه وروړي او مسلمانۍ وایي نه مسلمان نه کافر وایي شو خبر په اردو کې په چینل والے او زما چینل او مختلف نو مفتی صاحب ورته وی چې ښه که ابوبکر صدیق ژوندی وای هغه په ایمان نه وروړی بیا هغه کافر و دارنګه حضرت عمر حضرت عثمان غني حضرت علي حضرت حسنین ټولو تذکره یې ورته وکړه دوی ته څوک هم دا نه وایي چې ته امت مسلمه ته کافر وایې او امت مسلمه که تا ته کافر وایي په دلایل وایي په کتابونو در باندې ثابته کړه او دا خو د پاکستان اسمبلی ده جنوبي افریقې عدالت خو د کافرانو عدالت ده د جنوبي افریقې په عدالت کې دغه مسله راغله او هغو چې اصول د اسلام معلوم کړل او تمام مبادیو په نظر کې ورته وکتل فیصله وکړه چې او بدا کافران نن بیا په سپریم کورټ کې دا مسله پورته شو الحمدلله ثم الحمدلله مونږ خو ورغلو په زندګۍ کې اول ځل غلی عدالت ته خو داسې ملا علما ته کړه چې یوې سدۍ پورې خو ملا نشي کولی سود خاتمه فیصله په دستور کې وشوه شریعه عدالت هغه فیصلو کې متقویت پیدا کړ اسلامي نظریاتي کونسل سفارشات په هغې باندې اسمبلی کې بحث دا په آئین کې محفوظ کړل دا یو پیشرفت ده په مخ په نور به هم په مخ انشاءالله په دلیل خبره کوو په سیاسي اصولو خبره کوو د آئین په رڼا کې خبره کوو آئین تقاضا دا ده د پاکستان آئین تقاضا دا ده چې آئین وایي چې قرآن و سنت منافق قانون به نه صادریږي او قرآن و سنت خلاف یو قانون به هم نه راځي او چې هر قانون راځي قرآن و سنت تابع وي خو سفارشات به اسلامي نظریاتي کونسل وړاندې کوي هغه کې تمام مکاتب فکر نمایندګي وي اوس که نوې مسله راغله او په نوې مسلې کې اسمبلی کې یو سړی پاڅېده چې بھائی دا خو د قرآن و سنت سره متعلقه مسله ده کونسل ته ولګي چې اول کونسل پې غور وکړي نو د ایوان 40% اراکینو په تایید سره به دا مسله تله او اسلامي نظریاتي کونسل ته وړاندې کېدله موږ راوسته 22% چې 22% اراکین په سلو کې به 22 کسان وایي چې اسمبلی ته کونسل ته د خبره لاړه شي اوس اسانه شو کنه مخکې په سلو کې 40 کسانو فیصله کوله اوس په سلو کې 22 کسان فیصله کوي که دوی رایه ورکړله نو اوس خبره اسانه نو په دې حوالې سره یو پیشرفت ده الله په هغې توفیق جمعیت علماء اسلام ته ورکړ یوې زمانې کې خو به داسې و چې تمام حزبي اختلاف به
په یو ځای ناست وو خو شریکه باندې بیا حکومت سره خبرې کولې بیا پی این اے راغله پاکستان قومي اتحاد یو اتحاد و حکومت سره خبرې کولې ایم ایم اے راغله هلته هم یو اتحاد و نو حکومت سره مو خبرې کولې په دغه موضوع چې دا اوس کوم پاکستان ترمیم وشو دا صرف جمعیت علما اسلام کې په تمه طرح هم جنګ کړی په تمه طرح نو الله تعالی دې نور هم بده کې موږ ته فتوحات نصیب کړي او مخته هم الله تعالی دې مو مرشي او تاسو به هم دعاګانې کوئ او دې تحریک سره وزن وابسته ساتئ چې دا عزایم بنوي نو بیا دا پټکو هیڅ پیدا نشته دي دا پټکي موږ دې په تړلې دي چې د باطل په مقابله کې وسر ورته دګ جوړوي ټیک به ورته راځي په حوصله به جنګ کوو ان شاء الله او جذبات کېږي بنا نو الله تعالی زموږ مرشي او په دغه میدان کې د الله زموږ امداد وکړي ان شاء الله دا جدوجہد به روان وي او په دغه جدوجہد کې به موږ خپل محنت جاري ساتو موږ د محنت مکلف یو نتایج مکلف یو موږ تر اوسه پورې د جدوجہد مکلف یو د اوس نه زیات نه یو دا د الله احسانات دي او باقي به ان شاء الله الله زموږ امداد کوي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله لا يغفر عذابي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين